چې د هغه د زندګۍ تمام مقصد خپل ذاتي مفاد ګرځولي هغه خپل تمام زندګۍ د ذاتي مفاداتو لپاره وقف کړې وي د هغه ناسته پاسته جړا خندا دا هر څه صرف او صرف د ذاتي مفاداتو لپاره وي دا کس دا کله دا الله تعالی ته نه ده دویم نمبر کس دویم نمبر ډله او ګروه هغه دی چې هغه د ذاتي مفاداتو سره سره د خپل قومي د خپل خاندان او د خپل قبیلې مفاد هم لټوي د هغه دوستي او دشمني د هغه ناسته او پاسته دا د خپل ذاتي مفادو سره سره د خپل خاندان او د خپل قبیلې او د خپل رشته دارۍ او برادرۍ مفاد هم وي دغه ډله د الله تعالی نه ده خوښه دغه قسم د الله تعالی خوښ نه دی دریم نمبر ګروپ درېیمه ډله او درېیم کس کوم چې د الله تعالی خوښ دی هغه ډله او هغه کس دی چې هغه نه د ذاتي مفاد لپاره جنګېږي نه د خانداني او قومي او د برادرۍ د مفاد لپاره جنګېږي بلکې د هغه مطلب د الله تعالی رضا وي او د الله تعالی د رضا دپاره د خپل ذاتي مفادات او د خپل خانداني مفاداتو نه بالاتر دا د امت مسلمه بالایي او مفاد درلود کوم کس کومه ډله کوم ګروه دا چې د خپل ذاتي مفاد او د خانداني د قبیلې د مفادو نه بالاتر د امت مسلمه مفاد لټوي دغه ډله د الله تعالی خوښه ده الخلق عیال الله فاحبهم من الله اکثرهم اخلاقا الى عیاله لکه د امت مسلمه باقي مخلوق دا د الله تعالی داسې دی لکه بچي بچیان او څوک چې د الله تعالی د بال بچ د اهل و عیال سره ښېګړه کوي د الله تعالی هغه خوښ وي سم چې زما او ستا د بال بچ سره د عیال سره یو سړی ښېګړه کوي نو زما به خوښ وي نو دغه درېیمه ډله دا درېیم کس کوم چې د خپل ذاتي مفاد د خانداني او د برادرۍ د مفاداتو نه بالاتر د امت مسلمه فایده او د امت مسلمه بلایي لټوي دا د الله تعالی خوښ دی هغه دا نه ګوري چې دا غریب دی او که مالدار دی دا خو غریب دی کمزوری دی ده سره که زه ښېګړه احسان وکړم دی به ماته څه وکړي ځکه یو سړی غریب دی معذور دی کمزوری دی د کرایې په مکان کې اوسېږي سړی جامې شلېدلې کپړې اچولې لیکن داسې نه ده چې دا مالدار الله تعالی په خپلو لاسو جوړ کړ او دا غریب بچه جوړ کړ د الله تعالی هغه لاس کوم چې دا مالدار جوړ کړی د الله تعالی هغې لاس جوړ کړی دغه غریب هم نه دی دا مخلوق د الله تعالی د لاس صنعت دی د یو کاتب د لاس لیکل چې ته وشلې د هغه زړه ورباندې خفه کېږي نو غریب زه مثال ستا یو تندرست او جوان بچی دی هغه ته سلوټ کوم او بل کمزور او بیمار دی هغه ته سپېړه ورکړو ته به خوشحالېږي که خفه کېږي حالانکې معذور او
لیکن من مالدار ته سلوټ کو غریب ته سلام جواب نه ورکوو مالدار سره په ناسته کې من فخر محسوسو او غریب سره په ناستي کې من هغه خپل شرم عار محسوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے الخلق بیان اللہ دا مخلوق دا اللہ تعالی داسې دی لکه بچی بچی الله بچی نشته خدا د انسان د عظمت لپاره زما او ستا په ذهن کې د انسان د عظمت د اچولو لپاره د الله پیغمبر فرمایي دا مخلوق د خدای داسې دی لکه بچی فأحبهم إلى الله الله تعالی تخوف دا دریم ډله دا دریم ګروپ دا دریم کس دی احسنهم اخلاقا الى عیاله کوم چې د الله تعالی د مخلوق سره ښېګڼه کوي د الله تعالی د شرعت سره دې وجې نه نوح علی نبینا وعلیه السلام چې کله نهدین سوه کاله خپل قوم ته واعظ او نصیحت یې وکړو ستړی شو او په دې پوه شو چې دا قوم نوره زما خبره اورېدو ته تیار نه دي نوح علیه السلام ویې ورکړې دا علی الارض من الکافرین دیارا ربا د ځمکې په مخ باندې د کافر یو کور وکړې یو کافر ژوندی مه پرېږده ټول ختم کا کرشي کا الله تعالی ورته وفرمایل نوح پیغمبر یې ستا دعا په ما قبوله کړه لیکن ما ته د سوال کولو نه مخکې ته لاړ شه یو کلات ته لاړ شه او کلات ته ووایه چې تا کوم د خپل لاس جوړ کړي لوښي فجر یې تیاره کړې ده او په بډۍ کې د پخولو لپاره هغې ته ترتیب دې ورکړی دی ما ته اجازت راکړه چې زه یو کاڼه راواخلم او دا تمام ستا د لاس جوړ دا لوښي دا باندې ما که چېرې هغه اجازت درکړه بیا راشه راته ووایه زه به دا خپل مخلوق کرش کړم ختم دې کړم نوح علیه السلام کلان ته ورغی کلان ته وایي کوم لوښي کومې برتنې چې تا په خپلو لاسو جوړې کړي او په بټۍ کې د پخولو لپاره د هغې ته ترتیب ورکړی ما ته اجازت راکړه چې زه کاڼې راواخلم او دا تمام لوښي مات کړم کرشي کړم ختم یې کړم کلان ورته وایي دا ما خټه خوشته کړې ده په خبرې ورکې چولې محنت مې کړی بیا مې د هغې نه په خپلو لاسو باندې دا لوښي جوړ کړي او اوس مې ترتیب ورکړی د پخېدو لپاره او ستا ته اجازت درکړم چې دې ختم کړي دا خو ناممکن ده ته خو نږدې شه نوح علیه السلام راغی الله تعالی ته وایي ربه کلال خو داسې جواب راکړو الله تعالی ورته وایي چې کلال د خپلو لاسو جوړ لوښي چې بېجانه دي جاندار هم نه دي هغې ماتولو کرش کولو ختم کولو ته تیار نه دی او دا خو زما د لاسو جوړ مخلوق دی او جاندار دي او ته ماته وایې دا کرش کړه او ختم کړه ستا دې سره څه کار دی خلک ایمان راوړي که نه راوړي ستا خبره مني او که نه مني تا ته خو خپله تنخوا ملاوېږي تا ته خو روټۍ ملاوېږي تا ته رزق ملاوېږي تا ته خپل اجر او ثواب ملاوېږي که خلک خبره مني او که نه مني ستا دې سره لکه نن هم خلک وایي موږ ته علماو ته خلک وایي یاره استاد دا علما هسې وزګار فضول ځان ته زړه ستړی کوي د دوی خبرې ته څوک غوږ کېږي د دوی خبره څوک نه اوري الله تعالی وایي دې سره ستاسو څه کار دی که څوک مني او که نه مني عمل کوي او که نه مني تا ته خپل اجر ملاوېږي ستا چې کومه ډیوټي ده ته خپله ډیوټي
چې موږ د ذاتي مفادو نه د خانداني او د قومي ځکه چې کوم سړی قومي مفاد پرستی کې راغلو نو نبي علیه السلام اعلان کړی نبي علیه السلام هم اعلان کړی ليس منا من دعا الى عصبیة او لعصبیة کوم کس چې د قوم پرستی شکار شو نبي علیه السلام دا زما د امت نه دی نو درېیمه ډله درېیم ګروپ درېیم کس کوم چې د الله او د الله د رسول خوښ دی هغه څوک دی چې د ذاتي مفادو نه او د قوم پرستۍ د مفادو نه بالاتر د امت مسلمه او د الله تعالی د مخلوق مفاد ته دی او د هغوی برابري کوي اوس دا جوړېدل دا به موږ د حضرات صحابه کرامو په نقش قدم باندې حضرات صحابه نه ذاتي مفاد ګټول نه قومي خانداني رشتهداري او برادري مفاد ګټول بلکې هغوی د دې دواړو نه بالاتر د امت مسلمه مفاد ګټول نه د ځان پروا کوله نه د مال پروا کوله نه د خاندان پروا کوله په سن 9 هجري کې د 9 هجري واقعه ده د نبي علیه السلام د هجرت 9 کاله شوي د کاروباري خلکو د شام نه یو قافله راغله مدینې منورې ته هغه خلکو نبي علیه السلام ته اطلاع ورکړه چې قیصر روم چې د روم بادشاه دی هغه 3 لکه فوج تیار کړی دی او په مدینه منوره باندې د حملې لپاره را روان دی په دې 3 لکه فوج کې 70,000 هغه فوج دی چې کوم ته به د جنګ په میدان کې پښتو کې زنځیرونه اچوي چې ونغښتي 3 लाख فوج دا د روم بادشاه قیصر مسلح فوج دا تیار کړو په مدینه منوره باندې حمله کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا 3 لکه فوج دا چې په مدینه منوره باندې راشي او مدینه منوره دا میدان جنگ جوړ شي نو دینه خبره دا ده چې موږ لاړ شو د شام او د روم په ځمکه هغوی سره وجنګېږو او د شام او د روم ځمکه میدان جنګ ځکه که په مدینه منوره کې راشي نه واړه بچ کېږي نه زاړه بچ کېږي نه مال او نه عزت هر څه به راته کړش کېږي نو نبي علیه الصلوۃ والسلام اعلان چې قیصر روم 3 لاک فوج تیار کړی په مدینه منوره باندې حملې لپاره را روان دی نو ښه دا ده چې د مدینې ځمکه میدان جنګ جوړ شي دې نه ښه دا ده چې موږ وروځو او د شام او د روم ځمکه میدان جنګ جوړ کړو هغوی سره په هغه میدان باندې جوړ اوس نبي علیه الصلوۃ والسلام چې اعلان وکړو موسم د سختې ګرمۍ شدید ګرمي او یا د عربستان ګرمي الله اکبر چې هلته په سخته ګرمۍ کې د اوسپنې
30,000 फौज को तैयार शो, लेकिन माशी जिंदगी तेर का रमजान खत्म हो जातुन के मिलाओ न सिर्फ दा जे सहाबो दफल आमदन दरातुन के मरीद संभालो परवाह को लगा न सिर्फ दा चंपल बाद बच रे न सिर्फ दा सफर में दूर और दगा तबुक द मदीने मुनव्वरे न 500 मील लगे न सिर्फ दा चिला 500 मील क़यादत खुद तैयार शुरू बल्कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकूर के चारों वाला और सीच मुनगल नो रावे दोरा पोरे चे दखलो अगस्तो करो दखले करते मुबारकी दा बटने कटके दाय रावड़े में कचर दियो मुजाहिद पकड़ो की बटने ने बिना बदावा पका शु मखबले दा बटनों पर ज़ैबानी जे फिकर असली करे हदीस मुबारक के राजी ने जिब्रील दा अबू बकर सिद्दीक दरातो नमस की जिब्रील रावे और जिब्रील अलैहिस्सलाम रावे ना मखबले दार का सादर का उकड़ो और मदीने की फिकर असली कर दो नबी अलैहिस्सलाम जो कतल होते हुए जिब्रील तो वो जन्नत की उसी की जन्नत बाशिंदे और जन्नत लिबास ना मुयस्सर ले नता संग सादर का तो उकड़ो ब्यादी दा फिकर और कांटी वाली की तुमले जिब्रील अलैहिस्सलाम और अल्लाह पैगंबरा उस जिब्रील का असर रसील के ने और अब मदीने की फिकर अज़लीम कांटी तुमले अल्लाह ताला तदहा नान अदा और वो बटन बजायदा अज़लीम तुमल दा अल्लाह ताला तदुमरा बख्श अल्लाह ताला दा तमाम आसमानों और फरिश्तों दा इरादो कुछ दा बकर होते लिबास दा बकर सिद्दीक होते लिबास और जितून सामान रहो नबी अलैहिस्सलाम के तपोस को बकर पूर्ण सबके और बकर सिद्दीक जवाब और को बेपूर पूर्ण वाला नबी अल्लाह और अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निम सामान रहो और नबी अलैहिस्सलाम के तपोस को उमर पूर्ण सबके को विदाला पैगंबर हर चीज में मोहम्मद निम में बोलते हो निम में दलदलाओ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान इब्न 28 टन गजरे पड़ो 28 टन 300 तूफान और 200 गुलामान खादिमान और नौकरान और लश्कर अशरफीन मुनाफिकीनों प्रोपेगेंडा का चिला रियाकारी जान लेकिन अल्लाह तआला अमान तुमरा बख्श नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाए ला अलैका बाद अल-यौम या उस्मान नन बस तुझ सम के खुदे बताना तपूस द सादर को किसके की वकील कजरी रावश्ती मेरा रवान ने मुनाफिकीन आपस में मुकद्दर होगा बेवस्ता दा चांद का भी तो जहान पदीबा दिखी नहीं लेकिन अल्लाह ताला दा अगर सहाबी दा अगर गरीब अगर वकील कजरी तुमरा वकील नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला फरमाए दा वकील कजरी दा उस्मान बदी 28 टन की मिलाओ का खत्मी किया यदि दो किलो का बरकत बदा 28 टन खत्मी किया दा हर सहाबी हर अदा अल्लाह ताला दा वहफा और अल्लाह ताला कबूल का न सिर्फ दा तैयार बाबा के न सिर्फ दा गर्माई परवाह को न
شو بلکې په کور کې چې چلو جاري وهله دا هغه ډله ده دا دریم نمبر ډله ده قرآن هم وفرمایل فما بکت علیهم السماء والارض لومبنۍ ډله کومه چې خپل د ذاتي مفادو دپاره د هغې ناستې پاستې او خپل ژوند یې د ذاتي مفادو دپاره وقف کړی دغه ډله دغه کس چې مړ شي نه په ده باندې اسمان جاړي نه وي ځمکه جاړي دویمه ډله چې د ده اخلاقي دایره لږه وسیع ده د ذاتي مفاداتو سره سره دی د کوربې د خاندان او د برادرۍ مفاد هم لټوي په پرستۍ باندې جنګېږي د ده په مرګ باندې نه ځمکه جاړي نه ورباندې اسمان جاړي او کومه چې دا درېیمه ډله ده د ذاتي مفادو د قومي د قبیلې او د خاندان او د رشته دارۍ او د برادرۍ د مفاداتو نه بالاتر د الله رضا لټوي او د الله د رضا لپاره د امت مسلمه مفاد لټوي دغه ډله دا چې وفات شي نو په ده باندې د جړېدو والا هېڅوک دی نه رشته دار یې مړه څه نو د ده په جړېدو ځمکې د ده په وفات کېدو ځمکې جاړي اسمانونه او دا غرونه د ده په وفات کېدو باندې ژړا کوي په اسمانونو کې هغه دروازې د کومو نه چې د ده رزق به راتلو او هغه د ده د مرګ په وجه بندې شوې تا قیامت تر قیامته پورې هغه دروازې د ده په مرګ باندې ژړا کوي جاړي نو هغه ډله نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل درې قسمه خلک دوه قسمه خدای ته ناخوښ دي او یو قسم ډله هغه الله تعالی ته خوښه ده نو هغه دغه دریم نمبر ډله ده کومه چې د ذاتي مفاداتو د خانداني او د قومي مفاداتو نه بالاتر د الله د مخلوق د امت مسلمه بالایي او مفاد لټوي او د دې مثال او دغه ډله جوړېدل دا د حضرات صحابه کرامو په نقش قدم باندې تللي دي چې صحابه نه ذاتي مفاد لټول نه قومي برادري او رشته داري مفاد لټول بلکې د دې دواړو نه بالاتر د الله تعالی د رضا طالبانو او د الله تعالی د رضا لپاره د امت مسلمه بالایي او مفاد لټول نو الله تعالی دې موږ ته دریم نمبر ډله کې شامل کړي کومه چې الله او د الله رسول ته پسندیده او خوښه ده او دغه دوه ډلې کومې چې الله او د الله د رسول ناپسندیده او ناخوښه ډلې دي دغې دواړو نه د الله تعالی موږ بچ وساتي پکار نه دي مخالف هزار تقریره مناسب د حال بس یو کلام داستان شي او چې زړه کې مینه نه وي مین به نه شي د ملا په تقریرونو اپنے تو دل جلا کے سویرا رکھ دیا اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی یہ زمانہ اختصار خسر کی سبب تقریر کا مختصر وآخر دعوانا